ومنها او بعض دا ظروفنا لدا او لدن ده دا مبنی دی لدا او لدن او دی که نورم لغتون دی چونکه پیو لغت کی لدم راضی لد دا لد وضع پشان دا وضع دا حرف تلک عن او دا من پشان یعنی کلمه ثنائیه دا نو دا مبنی شو او دا نورم تردن للباب بیا مبنی شلو پدې کې یو لغت لد ده لد نو دا لد دا وزن پشان دا عن ده عن خو حرف ده نو دا غي سره مشابه هم حرف شلو او دا نور تردن للباب بیا مبنی شو دا په معنا دا عند باندې را دي المال لدي المال لدي دا لدا چې مضاف شي یہ دا متکلم تنو غالب بیا پئی باندې بدل شي المال لدي مال ما سره ده من لدن حکیم خبیر دا په معنا د عند باندې مستعملېږي لکه المال لديك مال تا سره ده الفرق بينهما دا لدا او دا عند څه فرق ده دې دوړو منځ کې فرق ده ان عند لا يشترط فعند کې ضروري نه ده الحضور قيو طالب وي المال عندي او په بکس کې کور کې پیسې پردي دي دا مولانا وي المال عندي او چمن یاد یا غده تمانی عند ورسیدو دا عند خېټ ډیره لوی ده المال عندي دې ته وای چې جیب کې دې پیسې پرتی وي دام المال عندي ده او چې نه بینک کې دې خې دام المال عندي ده لیکن لدا کې دا ضروري ده چې پیسې تا سره په جیب کې وي یو طالب کو دا وي المال لدیا جیب کې بیا پیسې پرتی دي نو عربو کې قدر باندې غلط پیښ شنو دا موه چې المال لدیا جیب ته بده لاس کوي قدر نه اقرار کوي نو عندي ابوي دې رب کور کې به اوس ورته سنوي ما خلینه دې ګوره لدایو نو ځان به خراب کی نو فرق دوړو مابین کې دا دی چې ان عند کلمه چې دا لا یشترط فيه دې کې شرط نه ده حضور که طالب وي المال عندي نو دا د خزانه او د بینک پیسو تم ویل کې دی شي او چې ستا په جیب کې وي هغه تم ویل شي نو کلمه دا عند عام ده کله طالب په جیب کې پیسې وي او دی وي المال عندي عموم ټیک تا او کله یو طالب په کور کې پیسې پرتی وي لیکن که طالب وي المال لدیه بیا لازمن پکار د چې جیب کې نو دی وجنا ويشترط ذلك او حضور دا ضروری ده په لدا اولادن کې لدا اولادن کې دا ضروری ده چې پیسې ستا په جیب کې پرتی وي وجاء فيه اور اغلل په دې لدن کې لغات اخر نور چې کومو تلفظات پدې کې یو دې لدنی یو دې لدن یو دې لدن یو دې لد او یو دې لد مختلف عرب دا ټکی په مختلفو طریقو باندې چې کومو استعمالي دا عرب مختلف لهجې دي نو بعض عرب د دې په دې باندې لدنی وای لدن وای لدن وای لد وای لد وای لدو وای لکه دمغه د پښتو په تلفظ کې فرق دی موږ خپې ته خپا وایو خپا لغونه دی غر تور شي ورته شپه شپه دې راته خوش کا دا خټک څومره چې دی غره سره نږدې دی د خې په شین وای شین چرته د خټکو یو طالبو ارس کې به شین کول طالبانو ته غوسه کو بیا دې شین وای کنه ستاسو شین وټسم ارس کې شین حیرانو قدرتی او پښو چرته په شرجاوی باندې ختی و نورته پخې خپې خو په خر مولا او ختی پښې شپې شو خو ویل نو ځوان کې دا و د کاغی باندې کړه ک بیا دې چین استعمال کو مجبورو دې پخې خپې خو په خر مولا او ختی شر مولا ته بیا خر مولا وي نو دی وجه لهجې دي مختلفې دي نو بعض لغتونو کې دام را دي بعضو کې نورم را دي
ومنها قط او بعد د ظروفنا قطو ده دا قطو پکې افصح اللغات ده دا قطو څه ده افصح اللغات او یو لغت پکې راځي قطو بضم القاف والطاء قط او یو لغت پکې راځي قط بغیر د تشدید نه دا د پاره د ماضی را دي المنفی لکه ما رأیته قط ما په تیر شو زمانو کې غاړو لیدل نه ده اے ما رأیته فی الازمنه الماضیه پازمنه او ماضیو کې ما غاړو کتل نه ده ومنها عود بعض ظروفنا عوضو ده او دا برای د پاره د مستقبل منفی لکه لا اضربه عوض زبه چری منوام زیب به چری منوام په تمام راتونکو زمانو کې نو دا تمام چې کوم دنو مبني دي دا ټول چې کوم دنو مبني شلو لدو لدن وغیرہ خودکه چې دا غي مفرد لد ده او وضع پشان د وضع دا حرف ده او دا قطو عوضو ځکه مبني شو چې دې کې معنا ده فی چې هغه د ظرفیت هغه پرته ده نو فی خو د حروف جاره نو دا ظروف کوم چې معنا ده فی پرته ده دا ځکه چې کوم دنو مبني شلو ما رأيته قط سمعنا ده ما رأيته في جميع الأزمنة الماضية او ده لا أضربه عود ده دي معنى ده لا أضربه في المستقبل مستقبل کې بيزو نواما نو دي دوارو کې معنى ده في پرتا ده بس کوي خواهد